زمونږ یو عالم تیر شوی دی شاه اشرف علي رحمه الله، حکیم الامت ورته وایي. نو کله به داسې موقع باندې یا بیان کې یا په دعا کې کله به انسان یو حالات داسې راشي چې د الله د عظمت د وجې نه وجړي، نو اوښکې به رالي، نو هغه چې به کومه اوښکه تویېدله نو دا یې په دې مخ داسې وسولوله. نو دا طالبان ډېر رواني استادان نو هره خبره کې تپوسونه کوي. نو شاګرد ته تپوس وکړو استاد جي کله ته داسې دعا کوې نو چې اوښکه دې راشي نو دا اوښکه ته په دې مخ پسې سولوي، نو دا په دې مخ څه له سولې؟ نو شاه صاحب ورته وی دا ځکه سولومه چې دا کومه اوښکه د الله د عظمت او د الله د خوف او د یارې نه د چا د سترګې نه توی شي نو الله پاک دا په جهنم حراموي. نو زه په دې مخ اوسولم که الله مې دا مخ په جهنم حرام کړي. نو طالب ورته وی مولي صاحب تا خو د اوښکه په دې مخ اوسولوله، زه دا مخ خو چې کنه په جهنم به حرام شي، نو اوس دا به څه پیدا کوي چې یوازې دا مخ جهنم باندې حرام شي او نور بدن په جهنم کې. نو شاه صاحب ورته قصه ذکر ورته وی چې کوم دی د هندوستان بادشاه چې کوم تېر شوی عالمگیر، نو د ده یو وزیر و، نو هغه وزیر ډېر هوښیار خو وفات شو. یو کچ ماشوم بچی پاتې شو. نو صدر صاحب اډر وکړو چې دا بچی زما خواته راولئ، زما د وزیر محترم بچی دی. هغه وزیر صاحب بچی راوستی شو. تقدیرا مسله دا وه چې په کم ټیم دا ماشوم راوستی شو نو بادشاه خپل شاهي مخل کې په خپل تالاب کې لامبي، دی په دې اوبو کې دی لامبي. ویلی شو چې دا وزیر صاحب بچی دا دی رالی راوست. نو بادشاه د اوبو د غاړې ته راغی تالاب ته، د ماشوم ګوتې داسې ونیوله په لاس کې، نو خوشطبي ورسره کوله لکه که دا د لاس باندې داسې راکاږم او د ډنډ او د اوبو ته دې راوړتوم نو بیا نو هغه ماشوم وخندل. بادشاه ورته وی عجیبه ده، زه ته چې دا د ډنډ ته دې راکاږم او د اوبو ته دې ورتوم نو دا اوبه به دې ډوب کړي او ته خاندې. هغه ورته وی باچا صاحب ته د مملکت صدر او بادشاه یې، زما ګوته ستا په لاس کې ده او د کم بادشاه په لاس کې چې د چا ګوته یې هغه اوبه نشي ډوبولی. ته بادشاه یې او زما د لاس ګوته ستا په لاس کې ده، او چې د بادشاه په لاس کې د چا ګوته یې نو هغه ته اوبه او هغه ته بل څه نشي ویلی، نو ځکه یریږم نه او خاندم. شاه صاحب ورته ویلي ونیا چې کله دا اوښکه په دې مخ باندې شوه او د الله سره د دومره تعلق پیدا شو چې دا سترګې دې په جهنم حرامې شوې، د الله سره دومره تعلق پیدا شو چې دا مخ دې په جهنم حرام شو، نو چې دا دومره تعلق پیدا شو نو چې د چا ګوته د بادشاه په لاس کې یو هغه ډن نشي ډوبولی، نو چې د چا دا مخ محترم شو چې په جهنم یې حرام کړو نو دا نور بدن به هم حرام کړي. نو د الله د کتاب سره تعلق، د الله د کتاب سره نسبت. نو تفسیر او ترجمه وکړه. تاسو به ترجمې ته راغلي نو کیدای شي نوجوانان به راغلي، دا سپین ږیري بوډاګان دی به یاره موږ خو نشو راتللی، موږ خو بوډاګان یې نه یو شو ویلی، غونډ راځئ ښه بیا ترجمه شروع کړئ، غونډ ور راځئ کښېنئ ورته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها. یو سړی د ماسپوتن ماښام د الله د کتاب درس ته ناست دی، څونه درس به وکړې 10 منټه 15 منټه 20 منټه درس دی وکړو، دا ستا 20 منټه درس د الله په نسبت باندې دومره قدرمند دی او دومره ثواب دی. یو سړی غونډه شپه په نفلو ولاړ دی، یقینا چې دا غونډه شپه په نفلو ولاړ ډېر لوی ثواب دی، خو د الله د کتاب دا 20 منټه درس ثواب د هغه غونډې شپې د نفلو نه زیات بهتر دی. نو څومره لوی ثواب دی چې کم درس ته نه یې ناست د څومره خیر نه محرومه شوي. د قرآن درس ته کښېنئ. یو بوډا صحابي دی، نبی کریم علیه السلام خواته رالی، وایي ته راته وګوره سر مې سپین شو، ږیره مې سپینه ده، ډېر څه نسم زده کولی، څه مختصر شانې وظیفه راته وښایه. نبی کریم علیه السلام څو اذکار ورته وښول، خو بیا ورته فرمایي دا صاحب چې رالی د دې مسلې د زده کولو دپاره ورته وایي ابو قبیصه صاحب
ته چې د کور نه را روان شو دې دپاره روان چې د پیغمبر علیه صلات وسلام خوا ته ځم او مسله تې زده کوم د مسلې تپوس ته را روان یې په دې لار چې ته راتلې چې دا څومره کاڼي وو دا څومره بوټي وو دا څومره لوټې وي دا څومره ونې وي د هر یو ستا دپاره دعا غوښتله چې دا صاحب روان دی د پیغمبر خوا ته ځي دین او مسله تې زده کوي د لارې د هر کاڼي او د هر بوټي او د هرې ونې ستا دپاره دعا غوښتله نو چې ته د کور نه بابا را روان شي او جومات ته ځې دې دپاره چې موري صاحب درس کوي زه به ورته غوږ کېدم یو مسله به زده کړم نو د یو مسلې زده کولو دپاره ته را روان یې دا ستا د کور نه چې د دې جوماته پورې څومره کاڼي دي څومره بوټي دي دا ټول ستا دپاره دعاګانې غواړي نو چې دا ټولې ونې بوټي کاڼي دا د دعا غواړي او بیا هلته چې کوم دی درس کې کښېنې دا 15-20 منټ درس دی د غونډې شپې د عبادت نه بهتر دی څومره د خیر مسله ده د الله کتاب زده که ترجمه وکړه بیا په دې باندې عمل وکړه الله خپل کتاب د عمل دپاره رالیږلی دی دا خو چې کوم دی د الله احسان دی چې ما ته دې آسان کړی دی الله د خپل کتاب عظمت ذکر کوي لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله فرمایي که ما د خپل کتاب په دې غر باندې نازل کړی لرأیته خاشعا متصدعا دا غر به د ذلیلوالي د وجې نه ټوکړې ټوکړې شوی و غر کې دا توان او طاقت نشته دی چې د قرآن برداشت وکړي په غر کې دا توان نشته دی چې قرآن زده کړي د قرآن برداشت وکړی شي د دومره لوی جسم د قرآن برداشت نشي کولی انسان باندې د الله احسان دی په دې انسان باندې د الله پیرزو ده چې دا ورکوټه شان انسان او د هغه په ړه کې دا طاقت اچولی چې دا عظیم کلام د هغه په سینه کې ځای شي دا خو د الله احسان دی په دې انسان باندې او د الله د کتاب عظمت او اعجاز دی چې بل کتاب په مخ د ځمکه داسې نشته دا صرف قرآن مقدسه دی چې تا ته به نابالغه معلومیږي تا ته به ماشوم هم معلومیږي لیکن د الله د عظیم کلام به د هغه په سینه کې تو نابالغه بچی ګوري نوجوان ګوري بوډا ګوري ته د هر عمر انسان ګوري د الله د کتاب حافظ به تا ته میلاویږي عالم به ته میلاویږي دا د الله د کتاب اعجاز دی چې داسې په دې بندګانو باندې زده کړی عزتمندو حضرات یو ځل نبی کریم علیه صلات وسلام او دس کون یو صحابي اوبه راوړي نو کشر خدمت وکړي نو مشر خوشحاله شي نو پیغمبر علیه السلام خوشحاله شو نو ورته وایي ووایه څه غواړې ووایه څه غواړې هغه ورته ویل مرافقتک فی الجنه جی ستا ملګرتیا غواړم په جنت اوس جنت ته تلل د پیغمبر ملګرتیا او بیا د نبی علیه السلام ملګرتیا دا څه ورکوټې مرتبه خو نه ده دا خو ډېر لویه مطالبه ده خو هغه صحابي هوښیار په دې و چې اوس موقع ده چې د الله پیغمبر وی وغواړه څه غواړې نو راشه داسې څیز وغواړه چې هغه بله موقع نه میلاویږي نو ورته ویې ستا ملګرتیا غواړم نبي کریم علیه السلام ورته وي او غیر ذلک بل څه غواړه نو د نبي علیه السلام ملګرتیا څه ورکوټی څیز خو نه دی بل څه وغواړه وایي نه چې دقه غواړم بیا ورته وي بل څه وغواړه وایي نه به دقه غواړم وایي ښه نو بیا فاعني علی نفسک بکثرة سجود ته عبادت له زور ورکړه ډېرې سجدې لګوه زه به د الله نه غواړم چې ما سره دې ملګری اوس به زما ستا په ړه کې مې یوه تمنا راځي یاره که دا زه وی که نه نو ما به هم داسې اوبه راوړي وې ما به هم جانماز خور کړی و ما به له دا پیزار سم کړي و ما به هم داسې خدمت کړی و چې ما ته که نبي علیه السلام داسې ویلي وې او داسې تمنا ما کړې وې چې د الله پیغمبر ستاسو ملګرتیا غواړم هر انسان چې داسې یو مرتبه مخې ته راشي نو زړه جوش او تمنا کوي چې داسې ما هم ویلي وې ما ته لپاره هم دا مرتبه شتې که حاصلي و سنن دارمي کې روایت دی نبی کریم علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې کم انسان قرآن مقدسه ووایي او د شپې هم لولي او د ورځې هم لولي د شپې هم لولي او د ورځې هم لولي او په دې باندې عمل کې او دغه باندې زندگی تیرې ان چې تاله مرګ راشي داسې انسان به قیامت کې چې الله پورته کوي نو مع السفرة والاحکام د دې انسان حشر به الله د مقربو فرشتو سره کوي او دې حشر به د انبیاو سره غواړي چې داسې مرتبه حاصله کم چې کمې مرتبې دپاره صحابي تمنا کوله اوس زما او ستا په ړه کې یوه تمنا پاتې ده چېرې ما ته خو دا مرتبه نه شو حاصله خو صحابه وو او هغه موقع خو ما ته تنده میلاو شوې یو موقع ما ته دپاره د الله په کتاب باندې دا شتې
چې د الله کتاب ولولي، د شپې تلاوت کې، د ورځې تلاوت کې، د الله په کتاب باندې عمل کوي، او په دې حال تعالی مرګ راشي، د دې انسان حشر به نبی کریم علیه السلام فرمایي مع السفرة والاحکام. امام قرطبي معنا کوي مع الانبیاء. ستا حشر به دا د فرشتو سره، یو حشر به د انبیاو سره.